السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ملګرو په دې سیډ کې د ویډیو تاسو ته ښکاري د ملګري د شیونه را سره واورئ، بیا په هغې باندې یو څو خبرې کوو. ته ملا پسې لګیا یې هغه چا پسې لګیا یې چې وارث د پیغمبر دی په موږ ټولو باندې بر دی زموږ سترګې پیروخانې زموږ سترګو له نظر دی یکه مک له ځان هوښیار کړه که ما ووټ مولا ته نه دی ورکړی خو ما مولا پسې بد نه دی ویلي که ما مولا نه دی سپورټ کړی ما بیا مولا پسې بد نه دی ویلي ځکه چې نن سبا کوم خلک دي په ملایانو پسې لګیا دي سپکې سپورې یایي زه هغوی ته انور ارمان صاحب یو نظم راوړی دی غواړم چې ورته وړاندې کړي خو چې سترګې کولو شي چې چا سترګې کولو نه وي هغه د دا ویډیو ما کسي دا نظم یا ما کسي ځکه چې ایمو بچي ته تربیت ملا ورکوي ایمو ماشومانو ته تربیت ملا ورکوي که موږ سکول ته 10,000 پیسونه وړای شو خو موږ 10 روپۍ ملا ته زیاتې نه شو ورکوی دا خبره هم ورکې کوم نو انور ارمان صاحب ملایانو دپاره دا ویډیو دی واوره زار له تا خبره واوره یا پاچا خبره واوره زار له تا خبره واوره څه په ګډو وډو سر یې دا په کومه لار روان یې په غلطه باندې درومې که په سمه لار روان یې په غلطه باندې درومې که په سمه لار روان یې ای د دې دور شاعره ای د دې دور شاعره د جدید دور شاعره تا په سترګو الله اړوند که تا په ژبه خدای ګونګی که چې په غرونو باندې خېجې خدای دې داسې لیونی کړه یو ځل بیا ای د دې دور شاعره د جدید دور شاعره تا په سترګو الله اړوند که تا په ژبه خدای ګونګی که چې په غرونو باندې خېجې خدای دې داسې لیونی کړه د جومات بې عزتي کړې د مکتب بې عزتي کړې د جومات بې عزتي کړې د مکتب بې عزتي کړې د ادب په لمن داغ یې د ادب بې عزتي کړې ته ملا پسې لګیا یې ته ملا پسې لګیا یې هغه چا پسې لګیا یې چې وارث د پیغمبر دی په موږ ټولو باندې بر دی زموږ سترګې پیروخانې زموږ سترګو له نظر دی ته ملا پسې لګیا یې هغه چا پسې لګیا یې چې وارث د پیغمبر دی په موږ ټولو باندې بر دی زموږ سترګې پیروخانې زموږ سترګو له نظر دی یکه مک له ځان هوښیار کړه یکه مک له ځان هوښیار کړه ځان ته سمه لار اختیار کړه یکه مک له ځان هوښیار کړه ځان ته سمه لار اختیار کړه د ملا بېزتي مه کړه ته د چا بېزتي مه کړه زه چې ستا بېزتي نه کوم ته زما بېزتي مه کړه ډېر ښه یو ځل بیا یکه مک له ځان هوښیار کړه ځان ته سمه لار اختیار کړه د ملا بېزتي مه کړه د هیڅ چا بېزتي مه کړه زه چې ستا بېزتي نه کوم ته زما بېزتي مه کړه ډېر ښه ډېر زبردست خانه تیره کلمه که خانه تیره کلمه که خپل ایمان بیرته تازه که ستا ایمان باندې مې شک شو ستا بیان باندې مې شک شو د ارمان دغه وینا وه دی تا ته التجا وه ډېر زبردست یقینا سره ملګرو دا نظم انور ارمان صاحب وړاندې کړو دا صرف د هغو ملګرو لپاره دی چې کوم یوه پارټي سپورټ کوي د بلې پارټي بې حرمتي کوي نو دې کې ډېر غوټ سبق او که څوک پرې پوهېږي چې کومه پارټي سپورټ کوي هغه پارټي سپورټ کوه د بلې پارټي بېعزتي مه کوه ټولو ملګرو ته خواست ده چې څومره ملګري دي که دا په چا باندې بد لګېدلی نو هغوی نه هم بهانه غواړو هغوی لپاره ورکړي یو سبق او که په چا ښه لګېدلی نو لایک او شیر ورته دومره ویر کړئ چې خلک حیران شي دا ویډیو وګوري ټولو ملګرو نه مینه مننه مهرباني ښه د واده او کامیاب اوسئ شیرونه مو واورېدل دې ملګرو په دې شیرونو باندې حقیقتا بالکل دوی حد کړی دی موږ په دې فخر کوو په دې خوشحالیږو چې داسې خلک د یو ملګري پکې ویلي چې ما مولانا صاحب ته ووټ نه دی ورکړی خو حالانکې بیا هم په ملایانو پسې قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن دمت برکاتهم العالیه پسې ما کنزل او نه بدرد ما پسې هیڅ هم نه دی ویلي لکه مقصد مې د خبرې دا دی چې څومره ملګري دي دغه ویډیو د خپلو خبرو نه مخکې شیر کوي او په دې ویډیو کې چې د ملګري کوم شیونه ویلي د دې نه یو سبق واخلئ دا د سبق ویډیو ډکه د چې کوم دغه شیونه ویلي نو بالکل په هغې کې ډېر زیات مقصد دی نو لکه د دې نه دا معلومه شوه چې علما چې کوم دي په هغې پسې مولانا پسې صرف طلبا نه دي علما نه دي په دې پسې څومره عوام دي نو د دې نه دا معلومه شوه چې مولانا صاحب ډېر خلک عوام چې کوم دي مولانا سپورټ کوي نو دا عرض او دا پیل مې تاسو ته هم کولو چې کم از کم تاسو علماو ته ووټ نه دی ورکړی
نو باید د علماو سپورټ وکړئ. که سپورټ یې نشئ کولی کم از کم بد رد پسې مه وایئ، ځکه چې علماو پسې کنځل بد رد ویل حدیثو کې د هغې ډېره سخته ګناه او وعید په دې شوی دی. نو امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که خوښه شوې مو وي نو دا نورو ملګرو سره شیر کړئ. ما ته اجازت راکړئ. د خدای په امان.